बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ईम केसर खान और तासु गोरे क्राइम कहानी ग्रानो कतुनको द हयाताबाद ताणी पुलिस د غلو یو داسې ګروپ نیولې دی چې هغوی به د کینسر او د داسې نورو غټو بیماریو علاج دپاره چې به کم خلک راغلي د یو پاکې ادارې په نوم باندې به هغوی دغه خلک لوټ کول د دې ګینګ طریقه واردات څنګه و دا ګینګ پولیس ونیوه څنګه د دې نه ریکوري څه شوې ده دوی په کم کم ځایونو کې مخکې وارداتونه کړي دي او دوی به دا پیسې په کم ځای کې خرچ کولې دا ډېر د عبرت نه ډک رپورټ دی ضرور وګورئ. کامران خان دا کم ګینګ چې تاسو نیولې دی که نه پیله لږ راته د دې د طریقه واردات باره کې ووایي کم خلک چې تاسو له راغلي او رپورټونه یې درج کړي وو ای څه ویلي وو تاسو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کیسر بھائی بالکل دا مونږ سره به چې کم کسان ریپورټونو ته راغلي میکسیمم نه دي راغلي چې کوم کسان مونږ ته ریپورټونو ته راغلي نو هغې کې زیات تر دا و چې هغوی به وایي چېرې مونږ به یې کینولو په ګاډي کې به یې کینو او مونږ ته یې چېرې زه د آی ایس آی والې یم او تاسې دلته تخریب کاري په نیت سره راغلي او هغه سره راغلي او تاسې ایلیګلي نو پاسپورټ وغیره به یې مونږ نه هغې پرسز به مونږ چک کول تلاشي به اخسته نو په هغې کې به دي چې کوم زمونږ ګولډ اورنامنټس وو هغه به یې رانه واخیشتله پیسې به یې رانه واخیستې کوم به مونږ چې فورن کرنسي وه هغه به مونږ کره وړې وه نو هغه به یې رانه واخیستل او بیا به یې مونږ کوز کړو. کم خلکو چې دا راپورټ کو دا څوک و دوی دلته ما اورېدلي چې د افغانانو دلته د کینسر علاج لپاره راغلي بالکل مختلف هغه شوکت خان مونږ سره چونکې په حیات آباد کې فیس 5 کې شوکت خانم هاسپټل دی مونږ سره آر ایم آی نارت ویسټ هاسپټل دی او په فیس 4 کې به مونږ سره کمپلیکس هاسپټل دی نو دا مختلف هاسپټل د چې کوم ځای کې دی د چانس ملاوېدو نه خو او بالکل د کینسر مریضان هم چې علاج معالجې ته هغې نه کړي دي سنیچینګ کړی دی او نور هم چې کوم علاج معالجې ته برته د هغې نه بیا هم کولو. دی وایي چې لکه دا کسان به په څه کې وو دی خو تاسو ته څه وایي چې چا کم کسانو به وایي مونږ د ایجنسیانو خلک یو که نه دی به وردې کې وو یا سپینو جامو کې وو یا څه قسمه گاډو کې به وو دا کیسر به سپینو جامو کې بو او دی به چې دی هغه چې دی څه ورته وایي قیمتي ګاډي به وو دی به رنټ باندې ګاډي راویستل نو هغې په وجه به دی چې دی لکه پته به لکه په شک هم پې نه کېدو چې یاره دا نو سربازان دي له ګڼکپان دي نو دی به چې دی سپینو کپړو کې او هغه نه به په رنټ ګاډو کې به قیمتي ګاډو کې به وه هغې کې به دی دا وارداتې کولې. ډېر وخت نه دا واقعات کېدل مونږ مطلب دا مختلف وخت کې به دا مونږ هم رپورټ کول بیا د دې ګروپ ته تاسو ورسېدې څنګه را پیدا هم څنګه که دا ګروپ دا کیسر به بالکل ستاسې خبر صحیح چې دا تقریبا ډېرو کالو نه دا ګروپ اکټیو و او پېښور نه بلکې د پنجاب او اسلام آباد کې هم اکټیو و چونکې بدقسمتي سره زیات د رپورټ شوي نه دي خو بیا هم چې کوم رپورټ شوي په هغې کاروایانې شوي دي مخکې هم چارج شوي وه دا مونږ ټریک داسې کړل چې مونږ چونکې دا کله نه د افغان خلاف افغان مهاجرین خلاف کم کمپین شروع شوی دی نو هغه ټایم نه پس دی لږ سپیډ واغشته نو مونږ ته سپورټس خو د دې هاټ سپورټس معلوم وو چې کم ځای کې دي کاروایانې ګورو هلته کې مونږ بیا ډپلایمنټ وکړو هغه مونږ سپینو پرچاتو کې هم کسان ولګولو یونیفارم کې هم کسان اخلل نو هغې کې چې دی مونږ سره لږ هغوی شو انفارمران مونږ هغه کړل هغه هم ورپسې هغه کړل چې یار دې سپورټس کې لږ انفارمران مونږ ولګول نو هغې په هیلپ سره مونږ ته الحمدلله دا کامیابي میلاو شوه. څو کسان دی کې گرفتار دي دې کې درې گرفتار شو چې کوم د دې سرغنه او مین کسان هغه نه هم ریکوري وشوه مونږ جیل کې جمع کړل د هغې کسټډي ختمه شوه د هغې په نشانۍ د دې یو بل ملګری پاتې و نو مونږ نن گرفتار کړو. د دې چې څه ټایم تاسو وایئ چې تاسو ډپلایمنټ وکړو په دغه مشکوکو ځایونو باندې که نه تاسو کله چې دوی ونیول نو هغه ټایم کې د دوی وینا څه وه ځکه چې دوی خو ځان ته څه ویل که نه هغه ټایم کې دوی سره مونږ پیله معلومات یې کولو مونږ هم چې میبي پروبیبلی چېرته ایجنسۍ وغیره بالکل هغه نه خو دوی مونږ ته بیا څه داسې ایویډنس له هغه پروف را نه کړو نو هغې نه پس بیا دوی مونږ چې دی انټروګیټ نو دوی بیا بعد کې وي چې او یاره مونږ دا کاروایي نه کړې ده مونږ د یو ایجنسۍ سره هم تعلق نه ساتو مونږ به صرف دا نوم استعمالولو. دې نه څونه ریکوریز شوي دي دې نه تقریبا جی مختلف کرنسۍ ډالر ریال درهم افغانی کرنسی او پاکستانی کرنسی ټوټل پاکستانی کرنسی مطابق تقریبا 19,60,000 روپے دې نه ریکور شوي دي. دې کې تاسو وایئ چې زیاتر خلکو رپورټ هم نه دی کړی او چې چا کړی دی هغه هم افغانیان دي هغوی ته به بیا د خپلې پیسې څنګه میلاویږي بس کیسر به مونږ خو دا تاسې په وساطت سره نور به سوشل میډیا په وساطت سره مونږ به چې کوم افغانیان رونو سره دلته دا ظلم شوی دی زیاتې ورسره شوی دی نو هغه به مونږ چې دی هغوی ته دا میسج ورسو چې که چا سره هم داسې څه واردات شوي وي او علاج معالجې ته راغلي نو خپل پروف ترې راوړي را دي چې مونږ هغې ته ایني ټایم ناست یو هغې ته به خپل امانت واپس میلاویږي. هسې تاسو خو به دغه احساسات دغه خلکو کتلي ځکه چې سره خو به د علاج دپاره کومې پیسې وي او به دې واغشتې هغې به بیا څه کول بس کیسر به لکه که مونږ وګورو چې چېرته مسافر وي مسافري کې انسان سره داسې اوشي
نو هغه بیا ډېر زیات په ځان حیران شي نو دی به بالکل هغه احساس به دا وشي یاره دی به لکه هغه دی به چې کوم مرض و کوم مرض علاج دپاره به راغلي وو هغه مرض به دی نه هېر شو دی به بیا دې هغه کې اخته و چې دا موږ سره څه وشو په ځان به حیران شو چې یاره دا موږ سره وشو څه دا موږ راغلي څه ته و دا دلته دا څه کېږي نو دا یو ډېر غلط ایمیج هم زموږ د پاکستان لا د پېښور پولیس اخوا تلو چې یاره پېښور کې داسې پښتانه دي چې موږ سره داسې کار وکړو نو هغې لپاره هم دا د دې تدارک ضروري و دی کم کم ځایونو کې وارداتونه کړي دي تاسو وایئ چې پېښور هم بهر هم کړي دي دی چې پېښور مختلفو علاقو کې کړي دي او زموږ سپیسیفیکلی حیات آباد کې خو چې غټ غټ هسپتالونه دي هلته یې کړي دي نور دی نه دی چې دی اسلام آباد کې چارج تقریبا د دې خلاف 17 مقدمات په اسلام آباد کې هم درج شوي دي چې په دریو کې دی الریډي اشتهاران دي چې څنګه چې دی دا کریمینل ریکارډ یافته دي دی مخکې هم داسې کاروایانې کړي دي نو هغه چې دی اسلام آباد کې هم دی وانټډ دي د څو پیرې گرفتار شوي دي نه مخکې بالکل کافی ټایم زل گرفتار شوي دي اوس موږ هغه نه دی اخ کړی خو گرفتار شوي دي کریمینل ریکارډ هم ښه کافي شته دی دی تفتیش کې خو به تاسو ته خامخا دا تپوس کړي که نه چې لکه مطلب د کرایم خو مختلف طریقې دي که نه خو داسې چې د کینسر مریضان وي او دی دا یو طریقه ولې اپناو کړې وه چې مطلب موږ د ایجنسیانو یو او قیمتي ګاړو کې هم ګرځېدل اصل کې چونکې افغانستان خلک چې کوم دي هغوی لږ شانتې د ایجنسیو وغیره دی نه هچکچاهټ محسوس کوي یریږي ترې نه او د دې لږ هغه مې بلد هم نه وي ساده هم وي نو دا دی یو ډېره ښه حربه استعمال کوي چې دې نه مخکې دا ټیکنیک چا نه دی استعمال کړی چې یاره موږ ایجنسیو والو مختلف حربې استعمال خو دا چا نه کړی نو دا دی ځکه دی لپاره فرست ټایم دی لپاره مو مونږ مخکې ته هم دا د پیله ځل شوي دي لکه چونکې چې دی مخکې هم چې کوم واردات کړي دي نو هلته کې دی د افغانستان له ایجنسیو نوم په بلې طریقې به استعمال کړي وي داسې هغې نه دی اخلي خو دې ځلې چې دی دا کوم واردات کولو دا دی فرست ټایم داسې انوالو پکې داسې کارونه کړي دي دی نه خو تاسو خر ټیک ټاک ریکوري کړې ده که نه دی چې دا پیسې وښي کمې دا دې څه مطلب تاسو به اوس په انویسټیګیشن کې پته لګېدلي که نه څه مالداره شوي په دې پیسو باندې نه کیسر به دا خو متل دی وایي چې سل کورونه روان که خپل یو کور پې نشي جوړوي دی اصل کې دی چې دی دا پیسې به هغه کړی نو دی به په خپلو عیاشیانو باندې په جواریانو ګیمبلینګ وغیره دې شیزونو کې دا دی دا پیسې وړاو کړي دا دی خپل کورو ته هم نه دي وړي دا به دی په غلطو لارو استعمالولې غلطې پیسې به نو غلطې لارې کې به استعمالولې دا کم خو تاسو گرفتار کړي دي ما اورېدلي چې دې سره کم نور خلک دي هغه ډېر با اثر هم دي او هغه هم مخکې گرفتار شوي دي نه کیسر به داسې څه خبره نشته ده دی همدغه یو ګروپ دی نور د دې چې کوم هغه دی نو د دې پارټیانو نامې اخلي چې یاره ما سره فلانې مې ملګری دی او هغه مې ملګری دی خو داسې مونږ سره څه د دې هغه نشته دی ثبوت چې یاره دا ورسره انوالو دی کسان میلاو دي او د دوران انټروګیشن هم دی دا وایي چې یاره مونږ همدغه درې کسانو یو به رکي کوله او نور مونږ په گاډي کې ناستو مونږ ته بیا ټارګټ سیټ کولو هغې ته به مونږ ورتلو اخري تپوس نه کوم کم افغانانو سره یا پاکستانیانو سره چې دا واقعیات په هر ځای کې شوي دي تاسو وایئ چې دې ګروپ پنجاب کې هم کړي دي که نه تاسو دغه خلکو ته څه ویل غواړئ که داسې چا سره واردات شوي نو تاسو سره رابطه وکړي که څه وکړي مونږ خو واردات والا خو مونږ چې که ریسنټ پاس کې کوم شوي نو هغه مونږ سره چې کوم دی اډمټ کړي دي کړي دي نو را دي شاید مونږ ته وښیه مونږ سره رابطه وکړي زموږ حیات آباد تاڼه ده مونږ سره تاڼې په ترو باندې رابطه وکړي څه طریقې سره دې مونږ سره کوشش وکړي چې رابطه وشي نو مونږ به هغې ته هغه چې که نه راتلي نشي پاسبل نو مونږ هغې ته آنلاین پیمنټ هم کولی شو دا مونږ فیسیلیټي ورکولی شو اخولی شو او نور زمونږ ورته دا هغه دی چې یاره پیله ویریفای کول پکار وي چېرته هم لکه اکثر تاسې وګورئ پولیس په یونیفارم کې په کور ورشي چې یاره تاسې غلې منشیاتو سمګلرانې او ډکیتیان وي ډکیتي په اراده ترې وي نو دا پیله ویریفای کول هر چا ته پکار چې پیله دی ویریفای کړي چې یاره دا واقعي سره دا هغه دی لکه انکیس که پولیس چې ورته په کور باندې ریډ کوي هم نو به لا غل وي لا به ډاکو وي لا به مډر وي پیو به وي اشتهاري به وي نو څه جرم کې به انوالو وي چې تا جرم نه وي کړی هغه بلا وجه پولیس چا په کورو چاپې نه وهي نه بلا وجه څوک ارسټ کوي دا چې کم دغه خلکو ریپورټ کړی و که نه وی چې یاره دې به مونږ ته وی چې مونږ د حساس ادارو خلک یو نو کله چې دې تاسو گرفتار کړل دې نه داسې څه کارډونه برآمد شو نه جدي سره کارډونه نشو برابرول هغې نه موږ ته دا شک په یقین کې مو تبدیل شو چې او دا حساس ادارو خلک نه دي ځکه دې سره څه سروس کارډ وغیره هېڅ هم نه و ایس پی صاحب واقعي چې ستاسو اے ایس پی صاحب او ایس ایچ او حیات آباد چې کم دی ډېره زیاته ښه کاروایي کړې ده دې ملزمانو ته رسېدل چې کم دي دا د پولیس لپاره یو چیلنج و ځکه چې دې کومې ادارې نوم اخیستو نو په هغې باندې څوک لاس نشي اچولی که نه دې څنګه دغه خلکو ته ورسېدل زه چې څنګه ما چارج واغشتو نو دې سره ما ته پته ولګي چې یاره داسې یو ګینګ اکټیو دی او په حیات آباد کې او خاص کر په پوسټ ایریاز کې او خاص کر هغه ځینو کې چې په کوم کې داسې آفیسز دي چې هلته افغانز یا نور لوکل خلک ویزاز کونسلیټس ته اپلای کوي او هلته ځي دغه شان مختلف اف آی آرز 4-5 اف آی آرز موږ سره شوي او څه روزنامچې وې چې په هغې کې موږ ته ریپورټ شوي چې داسې وارداتونه کېږي او یو ګینګ دی او دا واردات کوي
نو دغې سره ما بیا ټیم جوړ کو ایس پی صاحب ما کانفیډنس کې واغشتو کامران مې ټاسکینګ وکړو چې یاره دا کسان گرفتار کول دي کامران دوه درې ځل ریډ وکړو خو په هغې کې یو دا مسله راغله چې هغه ډېر زیات شارپ خلک وو هغوی به خپله کوشش به کول چې پټېدل به نو موږ دوه درې قسمه کار داسې کړو انټیلیجنس حواله چې هیومن ریسورس سره چې یاره کامران داسې کسان ولګول چې هغوی ته د هغه خلکو انفارمیشن و یو موږ دا وکړو کامران مکمل د هغې چې کوم سیارو وه هغې ریکارډ یې واغشتو چې دا خلک پهله به چا سره کېناستل پاسېدل او اوس کرنټلی چا سره کېني پاسې بل د هغې چې کرنټ چا نمبر یې وې هغه موږ ته پته ولګېد د هغې سی ډي آر په ترو لوکیشنس په ترو موږ هغې ټریس کړل دوه درې ریډز وکړو خو هغې کې ارسټ نه کړو چې لاست ټایم بیا چې ریډ وکړو 4 ټایم نو په هغې کې دې ارسټ کړی شو سر ما اورېدلي وو چې دا با اثر خلکو هم د دې خلکو سره سفارشونه کول داسې خلکو کې کوم سفارشونه راځي نه داسې څه خبره خو نشته خو دوی چې کله ځان شو کولو نو هغه به دوی خپل ځان داسې یو ادارې سره شو کولو چې خلک به تیارېدل د دې طریقه واردات فار ایگزامپل داسې به و چې یو انوسنټ کم افغان پرشین سپیکینګ یا افغاني پښتو سپیکینګ هغې به لاړو هغې ته به ځان داسې شو کړو چې لکه زه د یو ادارې ریپرزنټیټیو یم هغې د وجې غریب به الریډي پریشانه به و چې یاره زه ما ته ویزه نه لګي یا څه مسله ده هغې د وجې به هغه پریشانه شو او دوی به تلاشي واغېسته او د وجې هغې سره به هر څنګه فورن کرنسي چې به هغه به دوی واغېسته او سنیچ به کتې سر ایس ایچ او صاحب وایي چې دوی ملزمانو تفتیش کې ویلي چې دوی مخکې گرفتار شوي وو که نه اوس دې کیس کې مدعیان هم نشته څه شورټي شته چې مطلب دوی به څه وخت جیل کې تیر کړي یاره انشاءالله موږ کوشش کوو چې تفتیش بالکل پراپر طریقې سره وشي او داسې ایویډنس پیش کړی شو چې د دې کوم پاس ریکارډ دی هغه موږ پیش کړو جج صاحب ته تفتیش کې راولو او د دې چې صرف دلته نه واردات نه دلته مختلف سټیز کې دی واردات کړي اسلام آباد کې دی واردات کړي ایون فورنرز هم اټیک کړي دي او د هغې نه ډفرنټ ډالرز کرنسیز اخیستې زه به تاسو ته دا خبره کوم ډېر انټرسټنګ خبره د دې موبایل چې کله موږ انالایز کولو نو د دې ګوګل هسټري مو وکتل ګوګل هسټري کې دی مختلف سرچز کړو سرچز کې هغې کې امریکن ډالرز هم دی ریټ چیک کړو اسټریلین ډالرز هم یې ریټ چیک کړو او ایون افغان چې کوم کرنسي د هغې ریټس او درهم ریټس هم چیک کړو د هغې نه دا اندازه لګوي چې د دې کوم وکټمز وو هغه مختلف کنټریز نه وو او نه دې وجې نه دې ته اندازه کېږي چې لکه دې هر کس فورنر ټارګټ کړی دی دوی به دا پیسې خرڅ کولې چېرته څه انویسټیګیشن کې وي یاره داسې څه خبره خو نشته خو یوزولي چونکې دا ګنده خلک دی د سوسایټۍ یو ډېر عجیبه غوندې خلک دي زیاتر مختلف جواریانې به یې کولې ایون موږ ته یو ایویډنس د دې نه هم راغلی چې د دې کوم یو ګروپ دی هغې به زیاتر جواریانې کولې په دې پیسو باندې دا خو به تاسو تفتیش کې تپوس کړي که نه سر چې لکه مطلب څنګه مونږ ویو پاکستاني کرنسي وجود چې دی ورو ورو ختمیږي کمیږي بلکې که نه نو دې غټې کرنسۍ ته څنګه سوچ تللی د هغې یو ریزن زما په خیال دا کیدی شي چونکې دا ډېر نون سړی دلته دا ګینګ چې کوم دی دا زیاتر خلک د پېښور کې پیژني او د دې ډېر ټایم نه دا اکټیو دی د دې مختلف ټایم سره جیل ته تللی دی نو زما په خیال دلته چونکې خلک یې پیژني نو ده به زیاتر دې وجې به د فورن ټارګټ کول مطلب تاسو وایئ چې د مخکې څنګه د ایس ایچ او صاحب تاسو مې گرفتار کړی دی که نه مخکې تاسو اوس خو به دی بیا گرفتار هم شو بل ورځ به بیا روزي بیا به دا کیسونه کوي انشاءالله زموږ امید دی چې د میکسیمم ټایم چې کوم دی د جیل کې تیر کړي موږ به انشاءالله انویسټیګیشن کې ایویډنس داسې پیش کوو چې هغې کوم وټنسز دي او د دې چې کوم نور ایویډنسز دي هغه داسې طریقې سره پیش کوو چې د میکسیمم ټایم جیل کې تیر کړي انشاءالله ګرانو کتونکو واقعي چې پولیس کم کار کړی دی هغه د تعریف قابل دی ملزمان گرفتار دي اوس د الله کی چې پولیس داسې چالان جمع کی چې دی ته د عدالت نه سزا ملو شي بل پولیس کارکردګي په دې باندې هم د تعریف قابل ده چې د افغانستان او پاکستان چې کوم موجوده حالات دي اسې هم د افغانانو په زړه کې د پاکستان یو نفرت روان دی خو داسې واقعیات چې وشي نو بیا پې د هر چا یقین کېږي چې یاره ټول پاکستانیان به داسي خو زه دا خبره کوم چې ټول پاکستانیان داسې نه وي ځکه چې دې ملزمانو هغه مریضان لوټ کړي دي چې کینسر ځکه چې د کینسر داسې بیماري ده چې اکثر د هغې علاج هم ناممکن وي او بیا هم د هغې د سره چې به د علاج دپاره کمې پیسې وي او هم دې ظالمانو واغلې نو الله دې وکړي چې په مونږ کې لږ شعور پیدا شي ځکه چې جرم خو اسیم جرم وي خو بیا د داسې مریضانو سره چې ته جرم کې نو د هر سړي په زړه کې نفرت پیدا کیږي